بچیا ما بیگا خوب لیدلے دے او خوب دا سے دے چی ز تعلالوم انی ارا فی المنام انی اذبحک ما پا خوب کی اولی دے چی ز تعلالوم اس فنظر ماذا ترا بچیا تم اگورا چستا سا خیال دے سزیتا دے دماغ رسی فکرو کا او زوی ورطوئی چھے زما پلار پیغمبر دے او د پیغمبر خوب چھ دے اغا ہم وحی وی ما سکار دے چھ زبا د پیغمبر د خوب متعلق سوچ کوم یا با فکر کوم د پیغمبر خوب کی با سوچ نہ کے نہ با فکر کے چھ خوب دے نو اغا وحی دا او چھ وحی دا نو ما تا بسرو چشم قبولا زور تا ہوئی قال یا بت افعل ما تؤمر یا بت افعل ما تؤمر اے پلارا جسا مردر تا پا خوب کے شوے دے فوراً اغا کاروک دا اس این دلو اختر رز دا دا سباٹ ہے بچی اما تا خواہ مردہ شوے چی دا زوی دے علال کا نو تب سکے زبتا علالو ما تب سکے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ستجدنی زرد چی بیابم ممال رہ پلارا انشاء اللہ من الصابرین کد خدا رضاوشی نستاد چڑے لاندے بز صبر تب مال آلے او زب صبر کوم زب صبر پلار کو ډیر زیات خوشاله چې ماشوم بچی ته وګوره او د پلار د سوال دی جواباتو ته وګوره ستجدونی انشاء الله من الصابرین انشاء الله نو پلار ته زوی وای چې تبه څکه ورته وای ستجدونی انشاء الله من الصابرین اے پلارا کدا اللہ رضا وشنو زردے چی ما بد خپلی چڑی لاندې صبر کونکے گوری تب ما لالے او زب صبر مور پیرالے بی بی حاجرہ ورته ستا خدای ستا د زوی قربانی غوښته بی بی حاجرہ ورته وایي چې اے ابراہیم زرکوا تاخیر نشی چرتا خدای بدر نہ ناراض مورے زور اونیو پاکی جامع اور واغستے سرے والا غڑکو سترگے والا تورکڑے پڑے او چاڑے پلار لپلاس کے ورکڑو روانے کو مذبح پلارا زوی پلار تپ وق کی وئی چھ پلارا یو څو خبری در تکوم پاغی با عمل کرے رنبنے خبر خدا دا چھ ما لالینو زما لاسونو اختے با کلک کلک اتڑے اصلا چھ دا ساوتو پا وقت کے زما پلکت چرتا ہونے لگے اور بے ادبی بوشی نو زما قربانی با خدای قبول نکی دویم خبر ادا دا چھ خپل سترگی با اتڑے
اسنه چې دا لالولو ټیم کې ستاو زما سترګې سره مخامخ شي نو زما په لالولو به دې ړو نشي نو خدای به درنه ناراض شي. درېمه خبره دا ده چې زما د مرګ نه وروسته زما مور ته ونه وی چې اسماعیل چې ما لالولو نو داسې لټې ته کولې او لاسونه وهل او خرړېده ځکه چې ښځې نازک طبیعت مخلوق دی اسې نه چې اوجاري او چرته خدای ته ناراض نشي. څلورمه دا چې دا زما کمیس چې دی دا به ما نه وباسي او زما مور ته به یې ورکړي چې اسماعیل وی چې تر څو ژوندی نو زما په دې کمیس زما تسلي کوه. اوس یو خدای پوهیږي دا ستاسو زما د عقل خبره نه ده. یو خدای پوهیږي چې زوی پلار ته دا خبرې څه وخت کې کولې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړد څه تېرېده. اوس په دې یو خدای پوه دی او د دې د زور اندازه ما او تا ته نه لګي دا به ابراهیم علیه السلام یا د دې زور اندازه به د اسماعیل مور ته پته وه چې علالولو له روان کو دا دروازې ته ورپسې راله رستونه یې ورپسې کته تا زور باغی ته پته وه مونږ ته پته نه. منا ته چې راورسېده قرآن کریم وایي فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما اسلمان اسلام وی غاړه خول گردن نهادی دیتا اسلام. فلما اسلما وتله للجبین اور کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد ودرېده داسې اسلما دا مانا وتله للجبین او دې سټنه او د دواړو خپو نه زوی راونیو لکه د څاروي غوندې راواچو. قرآن کریم فرمایي فلما اسلما وتله للجبین په دې تندي راوغورځولو او لاسونه خپې ورته وتړل او په دې ځای ورته خپه کېښو په دې مری ورته چاړه کړه او سترګې تړلي چې چاړه پې کېښوه آواز کوي بسم الله الله اکبر راکاږي مری نه غوسي بیا وی بسم الله الله اکبر بیا نه غوسي چړې ته ویا چړې د خدای نه بدی په جهنم کې غواړم. اوس دې ته اندازه وکړي چې چړې د زوی په مرای کې او راکاږي او غصه نه دا بل امتحان په ابراهیم علیه السلام چې زوی یعنی چې کشکې او مرای غصه شي خو بس خلاصې وشي نه چې دا کې او لا غصېږم نه اوړه کې د هغه شفقت ا د بچي درد هم پړکی توبه استغفار توبه استغفار. د خدای لاکھ لاکھ شکر وباسئ چې دا امتحان خدای ختم کړی دی. که دا امتحان اوس هم باقي وی چې تاسو هلکه زوی حلال تاسو هغه
غور نیکه خدای پراسته ککړه زوی دی چې سور کافر قسم په خدای کې رو پر دې او په مړای ورته چاړي او بیا د اسماعیل باندې بچي دستر ګرات جبريل ته حکم کی ورشا ګډوره راواله او د دې خپل کې سملو اسماعیل درنالال د جنت نه ګډوره راغې خپل کې واچولې شو چې مړې باندې چاړه راخکا مړې غوسه شو خرلار شو د ابراهيم عليه السلام شپاره سنې یقین راغې چې اسماعیل نه حلال پای چټکړه او سترګې پرانیستې چې ورته خو ګورم لګ او چې داسې ورته وکړه چې ګوري ګډور اعلان دی حلال پروت ته اسماعیل علیہ السلام ولا چړې ته بیا لاس کو چې دا ولې ما ته خو حکم د زوی د حلالولو شوی دا دې بچ ولې شو بیا په ورټوب کول چې بیا ورټوب کول نو الله فرمایي چې دغه وخت کې ما ورته आवाज وناديناه ان يا ابراهيم الله وی دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړو چې ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه که وسکیگا ما او مخه پکیگا سچ درته خوب کې ویلي شویو عادي پورا کړ ابراهيم عليه السلام رسول چې واقعا په امتحانو ابتلاوا خدای پکې کامیاب تاسو خیال راغی عزیزانو عرض دا بنیادی شی دی د قربانۍ دغه بیا معمول را روان دی د جناب رسول الله صلی الله علیه